چې کله حجاج بن یوسف د کوفه بصره بغداد دی گورنر جوړ شو نو ډېر زیات ظالم و او تاسو دا هم پته دغه چې تاریخ پړاو کې حیران و پاتې شو چې کله اول ځل د کوفی مسجد تراونو نو نقابي والے او د پوزي پټې کړې وي محراب ته چې ورسېدو خلکو خو پیشاندونه کتلې نو تاسو یو کو چې حجاج بن یوسف څنګه سره دی وي سخت ظالم دی نو لشکر ورسره وي دروازې بند کړي وي څومره کسان سي ټول سر قلم کې ټولي قتل وي مسجد د دروازو لاندې نه د سی وبرو وینر وتل لکه باران کې وبرو وځي او چارتوی دا د ولي وکړو وی فصل چې کله پوښي غابه کټکې بیا تازه فصل رخیږي دا مشران چې ختم نه کړي د راتلونکي نسل ټیکيږي او خپل دربار کې به 24 غنټې ور لګولې هغه باندې بيوا وسپانه پرتا و چې کم سړی قتل کې نبی بي زر واخصلو هغه وسپنه باندې به ورته دا سټ ولا ګولو د ورمیک چې دین وینه نه وځي هغه کې به مړ پر لیدو نه دی به خوندور کولی چې مړ د سي ټوپونه وای ماته خوند راځي الله یا اور یو ځل حج تراغلو حج کولو نو یو ډون دی وکتلو خانه کبه غلاف نیولې چې یا الله ما تسترګي راکې یا الله ما تسترګي راکې حجاج بن یوسف ورته نو یا الله نه سو غړي سترګي غواړم وې زه چې د بل چکر لګوم چې تاسو سترګي ټیک نه وي کنه تور ملاس کې د مشهور خو ډیرو تر دې پورې چې کور کې به کله مشومان شروع نو مور ورته دا ورشي بچي غل شه حجاج بن یوسف راغ دینه تاسو اندازه ولګي چې څونه ظالم چې بل چکر کې رالو نو سړی ټیک ټاک سترګي وکاري شروع کړو وې سترګي ټیک شوې کنه وې ټیک دې شوې وې مخکې د الله نه غوښتلې خو یقین ده نه او چې ماته دلو چې مړوم ده نه تاسو الله نه دا غوښته کوله چې الله مخکې سترګې نه اوس مغونه ژوندۍ دي سترګې راکې کني بړې د سترګې د زکه ټیک شوې صحیح د غوښتل نه الله نه نه چې چاته کوم خبر وکړي به بغینه ورسته کیدونه هغه کار بیا کولو اور یو ورځې شپې غش کولو اس باندې ناسو نو رومالي توکړو چا پیښاندونه نو یو سړی وکتلو خلکو نه بیا سي تاسو کولو چې تاسو بادشاہ څنګه دی نه غنه تاسو کو چې حجاج بن یوسف څنګه سړی دی وی الله دې تباہ برباد کی سخت ظالم دی چې کله به بربادي کې ډېری خیره و فوج ته چې دا سړی گرفتار کې او سحری ما سره بیا میراو هغه باندې شپې جیل کې 13 کا سحری را وسو ورته وی پرو شپې ته نه یو سړی تاسو کړو چې حجاج بن یوسف څنګه سړی دی وی تاسو ویلیو نجی جان سره دا سوچو کو چې دا ما کمی خبرې کړي دا مالک اندی ته کړي دي خو مخ پټ و مخ پیژندونه تیار و ما کو داسې لیټونه نو اوس کم لیټونه دي دلته تیار وي نو پته نه لګي چې شپې څوک روان دي ولې روان دي صحیح ده کنه او زه اکثر دا سوچ کوم زموږ اسلام دا تقاضا کوي چې مسلمانانو ته سہولت ورکړو هر یو سړی خپل کور مخ ته یو لیټ ولګي کړه رڼا وي کور کې دنه خډه خرچه کو په اسری کو په ریډیټری کو په ایټری کو او چې بار لیټ نه راځو کوئی بیا عمله ماته لګ الله رضا ده باندې څه کوي کنه ٹھیک ده کنه خپل کور مخته یو لیټ صرف دې لپاره ولګاو چې دا الله رضا ده پر مسلمانانو ته رڼا وي مونږ حکومت ته خلینی ولي چې سټریټ لایټس راته ولګي روډ راته پوښتنه نه راته جوړږي بل مجال شته که چرته الله رضا ده پر یو بیل شو وي چیرې د وګو بيزه ولاړی کړي د وګو ځکه خو برباد یو کنه خپل نن څه کوي حکومت ته خلی مانی حکومت خو برباد دي خزانه خالی ده د سړی زوی ورته نشته دا تاسو څه کوي خپل ځان خپل جوړږي او شریعت درته دا وی چې ببل چې اسرا ما لګاوه خپل کار په خپل کوي پیغمبر علیه السلام صاحب کرام دوه فرمایي چې هر یو کار خپل کوي یو صحابي پاس باندې ناسو لاس نه هغه چې کم لاس کې ورکوړې شان کوته کې کم سره اس وਹੀ چې تیز مزلو کې اخر وي غور نو ورځي دوه کتر الو ورو چې دی کو ابل صحابي ورته وي خو بندا سره ولاړې ما ته به ویلو ما بدر کړو وینا پیغمبر علیه السلام راته چې خپل کار په خپل کو چې څوره پر خپل کوي چې خپل کو چې کله نشو کوي بیا تاسو صاحب کرام دا مزاج او مونږه ته بس خو د خیر کې نه چې داسې یو سړی چې خو کې نوړې راکی چې بس صرف دغه خون اور باندې وایي چې مې دې تزي بس هي تا ناس ځکه مونږ د چې کم زوال سره مخامخ کو دی غټ سبب دا هوندي سستی ډیره زیاته ده سستی او سستی به دې درجه ته رسیدلی چې هغه کې د فرض موږ بیړه غر کړه سار موږ دې کې ډیر نوجوانان بچنی دي نو سستی کا علاج چستی لګ ځان کې بيداری پکار حجاج بن یوسف نه تاسو کو چې پروند شپې څه ویلي دی هغه بیا وای وې ته ما نه پیژنې ورته څه چل وې ما به کله کلی و دوره رزي څه بیا لیوانې شم بیا نه پوهیږم چې څه ویلي کیدی شي ما به ما غا دوره رغلی ما د خپل ټکی یاد دی
د حجاج بن یوسف پر ډېر وخت دی دا ټکه نه کړه په امتحان سره قلم خور یو ګره توره تیار ده خو بس دا ورته دومره ظالم سړی و چې چا ورته وایي چې ته ټیک نه بغنې به سر لري کولو دغه به جمعې موس پله کولو جمعې موس به وروتلو تقریر به شروع کو دومره وکړه تقریر به وکړو چې مازدیګر ټایم به نږدې شو نو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ به هلته ناست و هغه به صف نه بار پټي ووتلو یو ګوټ کې به خپل دوه رکعته ماسپښین لمونځ فرض وکړو بیا به رالو دلته کېناست او دو سره بیا به نفل لمونځ وکړو نو یو ورځ چا ورته ووایي چې ته صحابي دا هم سړی او ته چې دې بیان وارې ما وره خپل یو ترتیب چلوه او دوی چې ما دا ګرانه نه ده زه چې خپل جمع ودرم ما ته ما څه مسله شته نه خو دې سره ما ته بیا جنګېدل غواړي قتال به کول غواړي او چې زه دې سره جنګېږم نه یا به ما وینه تویږي یا به د دې وینه تویږي دا مسلمان خو دی که اگر چې ظالم او چې ما قتلې زه مسلمان یم بیا صحابي یم نه زه دا نه غواړم چې مسلمانان خپله کې وجنګېږي او وینه توی شي ځکه زه دې سره جنګېږم نه به دې پسې موږ کوم چې د حالات ټیک وي امن برقرار وي نه ظالم باچا سره دا روایه وه د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما خو دې کې علماو دا لیکلي دي چې د ظالم بادشاه د ظلم نه بچ کېدو دپاره یو لارې اختیارول دا بیا جایز دي ٹھیک شو لکه اوس نن سبا کم ظالمانه ټیکس دي ظالمانه ټیکس نه بچ کېدو دپاره څه لاره اختیار سرول لاره جوړول ده ټیک ده که تاسو به حیران پاتې شئ دلته ټیکس څه فیصد دی زما د مدرسې اکاونټ کې هغه کې لږ غوندې پیسې پرتې دي او میزان بینک یې م کولاو کړی دی هغوی بس بیا لږه لږې بس کله د تېرې میاشتې ما ته 158 که 100 روپۍ ګټه چولي وه 158 دونه ډېرې وې چې شمارلی هم نه شو او تاسو په اله یقین وکړئ دې کې 48 روپۍ دې ټیکس کټ کړی دی یعنې درېیمه حصه ټیکس دی درېیمه حصه ټیکس یې کټ کېږي باقي تا ته درکړي پیسې زما دي زما نه مدرسې شو ګټه مدرسې ته ځي هغه به وجود ټیکس کټ کوي بس خواښې ده صحیح ده